أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فلا رد لفضله وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. برا الله دی ولاندې سرکار دی څومره انتظامیه چې د کاغذ صوبایي ده د پاکستان د ذلي ده یا د تحصیل ناظمان دی یا ای سی دی ڈی سی دی ڈی پی او صاحب دی څومره سرکار چې دی زما هغه ته ریکویسټ سوال کوم. موږ د تنګي برازو کې لکشان پټۍ اغشتې دي 90-94 کنال دی څه انتقال دی او څه چې دی شاملات دغه سره خو موږ له مالکانو نه چې پټۍ اغشتې دی سره د زمیندارۍ د فصل دی کې دغه وخت کې چې موږ پټۍ اغشته جوار او ګنې وو. جوار خو موږ سنبال کړو د هغې نه وروستو چې موږ سره په دې پټي باندې تقریبا 8 میاشتې وشوې چې موږ سره راکم کسان خو دا یو ریټایر افسر دی ډي آی جي صاحب دی فاروق اعظم یې نوم دی د هغه کسان دي 8 میاشتې وشوې لکه موږ روزګاریان خلک یو تنګي کې زموږ معلومات دي وکړي خپل روزګارونه دي حلالو پیسو باندې مالکان هم را سره ناسي خو یو ورور مې تر روان کړی نور نه د دې انتقالات د پټو چې کم دغه انتقالات قبضه ګرداوري زمینداري هر څه ما سره یې دې نه بره که څه وي نو هغه موږ ته پته نشته. په 28 تاریخ باندې ما خپل ګني ماتول په 28 تاریخ موږ وټخسۍ وکړو پرونو 29 تاریخ و منګه وټ کو دا کسان د کسان دي کټونه راواړول په کسانو باندې ویډیو جی موجود دي تماچې ټوپکې راخکلې خو بیا موږ سره ماشومانو مزدورانو زه لاړم تاڼې ته راپورټ ته په عربي راګني ریبل تاڼه کې مې راپورټ درج کو دغه چونسي دوی چونسي لګیا کړې هر څه چې دی نو پولیسو راوستل کسان حوالات کې واچول خو چونکې دوی د فاروق اعظم صاحب ته چې پته ولګېده د 40-50 ټوپکمارو سره په هغه ټوپکمارو کې ما ته معلوم دي خفه په دې ما چې یو خو وقار پټواري دی یو رکڼې ور په جولاله دی وقار د پلار نوم پیدا دی لکه چې پټواري ورسره ټوپک رالي او د سره په سپینه جامه کې پولیس چې ټوپکمار پولیس هم لکه د وردی والا چې دی نو وردی والا بېعزتي کوي نو موږ ورته ډېره جدانانې بېوسې نم د جنګ جګړې وشته روزګاریان وو روزګارونه یې لاله تباه کړو بته غواړي او دومره بته غواړي چې زما راوسنه صرف بته په تنګي کې د دوی معلومات چې تقریبا د ثابت تنګي ده خو لکه چونکې دا موږ سره اتو نهو میاشتو نه دا لوبه روانه ده 2 ورځې خپل روزګار آزاد کړو 3 ورځې موږ تاڼه او کچرۍ وي خپل فصل هم ګاڼی له ماته او فصل هم سپین کړی سره ټوپک 3 جنریټر ګني په دغه سات باندې اوچت شوي زما ټوپک وس نشته نه مې ولې مې نه چې په دغه ځای ایشتم نو بیا هم دونه بېسوره نو بیا چې زه تاڼۍ ته لاړم د ما مزدوران سمې نه یې روسې تپوس کولی شي دنیا ته مخامخ ته دا د بازار خواره دا پټۍ مخامخ دی په خپله سره د 40-50 ټوپکمارو راغلی زما جنریټر د ګنو ډک ټایرونه هر څه دی په خپل لاس شلولی دی قرآن شته الله شته جنریټر یې وشلو جنریټر مې تاڼۍ ته بوتلی دی بوډاګان د جنریټر ماشوم ډراور ټول یې والي دا ماشومان بوډاګان هم ما سره په مزدورانو کې لګیا وو حکومت ډي پي او صاحب د دې نه تپوس کولی شي ایس ایچ او صاحب شته تنګي کې ما یې پیار کړی زه وایم چې زما فصل ته تیلي ووالی شو زما ګني سوځېدلي ما له بچي سېدلي صرف بته رانه غواړي چې یو سرکاري آی جي ډي آی جي ریټایر شي په پردو معاملاتو کې د ده څه کار په کار خو دا دی چې د یو 2 کسانو دا صرف د 2 ګروپونه دي اصغر بلال بشیر استخار سبحان علی غفر علی وصال دا د پاڼې جرنده سخیل چونسو والا وسره دي ما شوکې والا وسره دي
غوا والا وسره دي د د حجرې نه معلومات وکړي شي په خپل لاس یې وال کړي ګواهان پیش کول شم چې په کوم ځای کې وي خو زه دا سوال کوم چې بره الله دې ولاندې سرکار څومره سرکار چې صرف د دې خبرې موږ ته د دې ظالم نه چې دی نو امان راکړي دغه مې سوال دی او د به ته دومره غواړي چې زموږ د وسه نه ده په داسې شکل یې غواړي چې یاره دا ځمکې د الله داسې کسان دوی سره دي چې ځمکه د الله ده والله ته وپاتي او نه به تاسو او نه به دا وي دا د بتخور یو شکل دی ټیک شو کاکا دا اوس وایي چې دوی تاسو نه پته ولې غواړي لکه څه مسله ده دی آی په ځمکې کې حقداران دي یا په ځمکې دا هېڅ حق یې راسره نشته نه حق شته نه دعوه شته بس دې ته پته وایم زه جي او جی او چې تاسو وایي چې پرون یې سروې 50 ټوپک ول روز 28 29 مارچ باندې تاسو بیا 29 جی تاسو ته کې FIR راغی FIR مې دې کړی دی دغه سوال کوم FIR مې دې لیکلی دی او جی په ده مې هم لیکلی دی په 12 چې کومو نومونه راتلل پولیس نو زه خو دا وایم چې سرکار د په هغې کې کاروي خو پکې FIR خو چې ما درج کړی دی او نور دغه کارو قزم نه جي دا ریټایر دی په کار خو تاسو چې نه ځمکه اخیستله که نه هغه خلک دې حوالې سره څه موقف لري خو بیا موږ له پارټي یو منټ مشره دا ووایه چې لکه هغوی سره د ټوپکو په تار راتلل د دې نه مخکې څه سوال جواب کړی راکړ د دې نه مخکې دغه کسان دي چې په پټي کې کېنولي راته په کوم ځای چې دا سټاک دی دا سټاک هم جي زموږ دی نه قبضه ورسره شته نه ګرداوري شته 15 جربه پټۍ خو رانه داسې هم لاندې کړي څه خپل مطلب بیا ته ښودلی چې ګنې څه نغد یې راکړه یا به دې کې زما صحیح داسې څه ویلي دي یاره جي ده خو خپل ځانې داسې څه نه یې ویلی خو دغه کسان د ده دي که نه جي همدا خبر چې دی راته خو دا راته کسان دي همدغه نغد دی ویلې شوي دي جي چې کروړ به ماله راکوي یو د جرګې لکه داسې خبرې اترې شوي دي جرګه هېڅ هم نه مني موږ په خپل وس کړي دي تاسو خبرو کې دا پټې خو تاسو به ده خرڅ کړی که نه دې خرڅ کړی چې خرڅ کړی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه ګل عالم د ملک افریدي خان نوسي د سیف الله زوی تنګي برځی محله نندوخیل دا پټې زما د آبا و اجداد نه په قبضه کې را روان دي چې مختلف اوقاتو سره دا ما په اجاره ورکړی دی چونکې زه ګورنمنټ سروینټ ما زمینداري نه شوه کولی او زما یو ورور ملک اکبر خان چې 2 ځله کونسلر پاتې شوی دی هغه به صرف نگراني کوله او د دې بوټي به یې دغه کول او چکر مکر به په دې پټي باندې و او د هغې ویډیوګانې هم شته دا پټي تقریبا 94-95 کنال سره د شاملاته او د ملکیته او بیا سره د تیار فصل غنی جوار او مختلف درختان او د هغې نه غیر چاپېره نلان دا ماده ته حواله کړي دي پاکه حوالګۍ په ورځ باندې ماده ته اوبه خور کړی دی د ډېرو ګڼو کسانو په مخ کې د هغې ویډیو هم شوې ده او دا پاشی پرچه مې هم ورته حواله کړه او مونږه کاغذ ولیکه ما ته پیسې راکړې او د دغه لپاره درخواست دی په هغې کې کاروي شروع ده چې ګرداوري فلحال اوس هم ما سره ده مونږ لکه کوم حقداران چې دي مونږ سره زمونږ په نوم ده زه چارواکو ته دا دغه کومه چې دا ګرداوري دی زما د نوم نه درته وړي بل دا ده چې پټواري سره په روزنامچه کې دغه شته او دا کسان کوم کسان چې دي چې دوی دعوه لري چې دا پټې زما دی نو د هغې دپاره چې کوم دي یو لار وي په جنګ جګړه په ټوپک باندې پټې نه خپلېږي دوی هر ځل جنګ کړی دی نه د عدالت لار اختیار کړې ده نه د دغه لار اختیار کړې ده بس جګړه جوړه کړي او غوبل جوړ کړي او جرګې پکې وشوې 2 ځله د جرګې نه وتښتېدل دا پټې ما په دوی باندې خرڅ کړی دی ما له پیسې راکړي دي او دا زما د آبا و اجداد نه ما پسې را روان دي زما نیکونه زما تروریانې زما ترونو او چې ما سره څوک حقداران وو هغوی ته ما خپلې پیسې ورکړي دي والسلام
ککړ نو بیا دغه خلک دې ولې تنګ وي چې تاسو دومره په ډاګه باندې خبره کوئ چې ما د انتقال هم کړی ګرداوري به ورته کوم پیسې هم راله راکړي چې تاسو یې منئ بیا هغه درېمګړی ولې دي دې درېمګړي یو دغه کړی دی چې په ریکارډ باندې کتی هم شي تحصیلدار هم کتی شي پټواري هم کتی شي او نور عملیه هم کتی شي د بلا قبضه یو رجسټري کړې ده چې په هغه رجسټري کې لیکلي دي چې قبضہ مالک کے پاس بدستور آ رہا ہے دا پټې ما سره او د پکې په زور باندې سکسان داوګیرو نو کما سره کم کسان داوګیر دي نو هغوی خو ما نه په جرګه یا په عدالت یا په ټوپک یا په قانوني څه بله چاره باندې ما سره کڅه کېدل هغه به ما نه اخلي نو هله به دی اخلي دا خو 3% راغی او دوی یو کاغذ وکړو بس بلا قبضه دغه وکړو او د بلا قبضه مثال دا پریس کلب دی د دې دا ګرداوري دو ځان پسې کولی شم خو قبضه خو ګیر شي پټې په ما سره زما په لاس و بلکې دا وخت نامعلوم نه د ابا و اجداد نه دا موږ سره په قبضه را روان دي زما مختلف زمیندار دي او د هغوی نومونه دا دي د ټولو نه اول زمیندار چې کوم دی خزان بیګ دی بیا حاجي سمیع الله دی فضل دیان دی او حاجی سردار دی حاجی سمیع الله دی شاه ولی خان دی او بیا په دې کې حاجی نذیر دی دا دوی مختلف اوقاتو سره چا 15 کاله چا 6 کاله چا 9 کاله دا پټې خوړلې مال اجاره راکړې ده او دا پټې به هغوی سره بیا به هم د یو زمیندار نه واخیسته بل له به هم ورکړه بل له به هم ورکړه زما اخري زمیندار چې کوم و د هغه فضل رحیم نوم دی چې اجاره ورسره وه هغه له د دې فصل پیسې موږ د دوی نه واخیستې او 1,80,000 تقریبا دا دوی ورکړې دا فصل پیسې او موږ ته ایډوانس اخیستی و 3 लाख روپۍ په دې باندې ایډوانس و هغه 3 लाख روپۍ هم ورکړې او موږ چې کوم دی هغه سټام باندې کراس راکړه او قبضه هم په حق ورځ باندې دوی ته حواله کړه زم تاسو یې حواله کړه په ټیم تاسو دی او بیا هم دغه شان سره پنځوس کسان ناپسي سره ټوپکو په علاقه کې ګرځي نو دا خو امن ته نقصان رسوي نو که تنګي پولیس په فاربزم خان باندې بې بسه دي چارسدي دي ټوله تاسو دې درخواست ورکړي نو مختلف درخواستونه مختلف اوقاتو سره ورکړل شوي دي او مسعود خان د تنګي یو ډېر نر بهادر سړی دی زه د هغه نه امید کوم چې انشاءالله هغه ښه کارکردګي کړې ده او د دې خبرې نه خبر مشره لږ غونته کې وضاحت پکې وکړو خبره به نور هم لږه خلکو په سمجھ کې راځي چې د کسانو دغه ارس چې ځان پسې کړي دي د ستاسو په وخت کې کړي که نه ستاسو په ده باندې د خرڅ نه پسې کړي دي هېڅ هم نشته جي دا بوګس دغه ده بوګس دی هېڅ هم نشته جي قبضامات یا وقار پټواري ما تاسو ته یاد کړه داسې ډېر کیسونه بیا کړي نه جي خو ستاسو د اغشتو نه پسې کړي که ستاسو اغشتو نه مخکې کړي دي نه جي هېڅ هم ورسره نشته جي کټ راواړئ جي که تاسو تپوس کولی شئ انکوایري شته د حکومت شته د دې خپل ایجنسۍ شته معلومات کولی شئ په کټ باندې دوی جي چې کښېني بس هغه کټ په بیا د پیسو ډکوي زما د خبرې جي مقصد دا دی که مثلا هغوی سره سشتم نه دا کټ هم راړئ نو دا کټ ستاسو په وخت کې راړئ که نه ستاسو د اغشتو نه مخکې دوی په وخت کې د موږ وخت کې راړئ تقریبا د دې فصل موږ جوارو فصل خوړلی هغې نه وروستو موږ دغه ځای کې لږ سټاک واچو 40,000 خښتې هم رانه دا خیر دی په رپوټونه زموږ پراته دي لکه صرف په کټ هغه خو یې اړئ او دی خو یې راواړئ موږ صرف په کټ باندې د دوی دغه دستور دی ٹھیک مهرباني دا د کسان